دا ملګرو تاسو ماشاءالله ګورئ زمونږ د معیارو هغه معلق پل چې د دې سره زمونږ او ستاسو ډېر زیات یادښتونه وابسته دي. دا په 1984-85 غالبا په دغه کې جوړ شوی و. فضل حق صاحب کوم چې ګورنر و د صوبه خیبر پښتونخوا او هغه راغلی و د حاجي بخترګن صاحب خواله الله پاک دې وبخي. نو هغې ته یو ریکویسټ کلی و چې ته موږ له دا پل جوړ کړه. نو هغې دا پل وله جوړ کلی دی، دا توختیا ورکلې وه. په هغه وخت موږ په پرایمري سکول نمبر 1 کې سبقونه ویلو. نن د دې پولو دا مکمل طور باندې د 2 فوټ شکار شوی دی، ختم شوی دی. خو د دې اهلیت اصلیت او د دې چې کوم اهمیت و هغه په هغه وخت کې په کوم وخت کې چې به دا خوړونه راووته او په دې باندې به څوک نه شو تللی. کم خلک به چې مسافرۍ ته تلو، کم خلک به چې ډاکټر له تله پېښور ته، اسلام آباد، یو ځای بل ځای ته، او دا خوړ به راوتی و. نو هغه خلک به په دې خوړ باندې نه شو پورې وتی. نو هغه خلکو ته به ډېر غټ تکلیف و. بیا چې کله دا پل جوړ شو نو د دې پل په وجه باندې عوامو ته ډېر غټ ریلیف میلاو شو او خلک ډېر زیات خوشحاله و. تاسو یقین په خدای کوئ چې دا په هغه وخت کې یو قسم نه عجوبه وه. چا به لاره نه شوه جوړولی، او چې لار به جوړېده نو هغه به هم د پراجکټ د طرف نه به جوړېده، چېرته بار ملکونو به پیسې ورکړي نو هغه به جوړه شوه. او دا د حکومت پاکستان په دې باندې پیسې لګېدلې دي په لکونو روپۍ، په هغه وخت کې په لکونو روپۍ، چې اوس د کروړونو د اربونو سره مقابله کوي. نو دا پل ډېر زیات چې کوم دی نو دې ته خلک خوشحاله وو، خو نن مکمل طور باندې خراب شوی دی. د دې نه خلکو رسۍ مړي، د دې نه خلکو تختې مړي دي. پکار دا ده چې دې له یو قومي ورثې حیثیت وله ورکړی شي. خو افسوس دا دی چې زمونږ پاکستان دی او پاکستان نه دی، د مستو کټوۍ ده که نه، سر پیروی پیسوګانو وخوړ. نو بس دغه ټیکهداران راشي انجینران او هغه سترګې وله تورې کړي او بیا د هغې نه وروستو هغه پولو یا هغه روډ یا هغه لار یا PCC چې کوم وي نو هغه په 8 کاله کې دننه هغه بیا مکمل طور باندې ختم شوي وي. خو د الله پاک زمونږ د پاکستان سره یو د چا دعاګانې به وي چې دا پاکستان د ختمېدو نه دی. او که چېرته په ختمېدو وی نو د خلکو چې څومره غفلې وکړي په دې روډونو کې، په دې هسپتالونو کې، په دې هر یو شیز کې، دا به اوس پخوا ختم شوی وی. ګوره چې کله په یورپ په امریکا په یو ځای بل ځای په ترقیاته ملکونو باندې څوک کارونه وکړي نو د هغې سره ګارنټي ورسوي یاره دا به 50 کاله کار کوي، 100 کاله به کار کوي، 200 کاله به کار کوي. چې کله دا د دې نه مخکې خراب شو د دې ذموار به هغه کنسټرکشن والی. خو زمونږ دلته هغه حساب کتاب نشته. بس کم سړی چې راشي او خپل سیاست وکړي، زنده‌باد مرده‌باد وکړي، ستا خیال دی، او خلکو له دغه روډونه او هسپتالونه یو شی بل شی جوړ کړي، وختي طور باندې کار وکړي، خو بیا ترې وروسته خبرېږي نه. نو بیا د دغه دا پوزیشن وي. دا پول چې کوم دی نو دا فضل حق جوړ کړی او دغه مخامخ پول دا چې کوم تاسو ګورئ RCC دا جماعت اسلامي سراج صاحب جوړ کړی د دغه دا یو طرف ته دا وټۍ چې کومه ده دا ځګی دا هم خراب شوی دی او بار خرابېږي. دغه اصل وجه دا ده چې ما تاسو ته مخکې ویله چې دلته چیک اینډ بیلنس نشته. که چېرته چیک اینډ بیلنس وی نو د دغې وټۍ به بار به نه خرابېدی، د دغې به بندوبست د مخکې نه شوی وی. خو چونکې پاکستان دی چلیږي پکې. نو دغه پول چې کله جوړ شو نو دغه تقریبا ډبل ټریپل په هغې باندې ټریپک چلیږي او بالکل څه رکاوټ پکې نشته. خو چې کله دا پول و نو په دې پول به چې کله ګاډی مخامخ نه راتو نو د دې طرف نه به ورته ګاډی ودرېدو یا به ته اشاره وکړه چې څو پورې به هغه پاس شوی نه و په قلاره باندې نو دغه وخته پورې به بل ګاډی ورتلی نه شو. همدغه شان حساب کتاب په دغه طریقه باندې دا پول ډېر زیات ښه و، د خلکو کار ګزاره به پرې کېدله. خو چې کله RCC پول جوړ شو نو بیا دې پول ته خلکو شالکنډۍ وویله او شالکنډۍ به ورته ولې نه وایي ځکه چې د استعمال کې نه راځي. خو بهرحال زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې کم از کم د دې سره د خلکو ډېر غټ یاداشت وابسته دي. د دې پولونو، د دې هسپتالونو، د دې سکولونو، د دې هر څه د ریپیرینګ وشي، دا چې کوم دی نو په دې باندې د لږ ډېر کار د مرمت وشي ځکه چې په دې د دنیا پیسې خرڅ شوي دي. بهرحال د ډېرو خلکو به د دې پول سره خپل هغه یاداشت چې کوم دی نو هغه به وابسته وي. څوک به په سعودي عرب او په دوبۍ او په امریکا او په یو ځای بل ځای کې به وي او هغوی به په دې پول باندې چېرته تګ راتګ به یې کلی وي د هغې په مخ کې به جوړ شوی وي. نو تاسو زموږ سره د خپلو خیالاتو اظهار وکړئ چې هغه پخواني وختونه تاسو ته را په یادېږي او که نه را په یادېږي. صحیح شو جي.
الله مو ښاد او آباد لره. د دې کلي علاقې چې څومره پخواني ځایونه دي دغه ټولو ویډیوګانې به انشاءالله موږ په خپل دستک جندول یوټیوب چینل باندې او په دستک جندول پیج باندې تاسو سره شیر کوو. ٹھیک شو جی. الله ښاد او آباد لره د لوی الله په امان.